دسی خو ارسڑے هر یو سیسته مبارک وای خو مبارک اغی چې الله او د الله رسول ورته مبارک و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی قد ازلکم شهر عظیم مبارک، پتاسو یو لویه میاشت را روانه ده او مبارک ډیره د برکت میاشت ده. ډیر سیزونه داسې دي چې هغه د رمضان المبارک سره تړلي دي، نن شته او بیا به نه وي. اول ځان پوه کړو، مونځ دا عبادت دی، زکات عبادت دی، حج عبادت دی، روژه نیول هم عبادت دی. خو دې روژه کې او نورو عبادتونو کې فرق څه دی؟ دې کې څه فرق دی؟ په دې کې هغه فرق دا دی، سلم فرمایي کل عمل ابن آدم، هر عمل چې بنی آدم وکي یضاعف هغه دوچن کیږي. الله اجر ورکوي خو دوچن اجر ورکوي. چاله 10 چنده، چاله 13 چنده، چاله 29، چاله 900. د 10 نه واله د 900 پورې عمل دوچن کیږي. چې کله سړی یو عمل نیک وکي نو الله دوچن اجر ورکوي، د 900 پورې الله دوچن کوي. نو هر عمل الله دوچن کوي خو الا الصوم، مگر روژه چې ده فانه لی وانا اجزی به. د هر عمل اجر شته چې 900 ته به ځي، خو د روژې اجر نشته. د روژې پته نه لګي چې دا د 100 پورې ده. هر عمل الله دوچن کوي او د 900 پورې ځي، خو روژه نو الله وی الا الصوم، روژه د دې عملونو نه بار ده. د هر عمل اجر شته، د فرشتو په ذریعه الله ورکوي، خو الا الصوم د روژې معین اجر نشته دی. نو څومره به د روژې اجر؟ الله وی الا الصوم فانه لی، دا روژه چې ده دا ما د پاره ده، وانا اجزی به، او د روژې بدله به زه درکوم تعالی. نو د هر عمل معینه بدله ده. مونږ وایو الله د روژې به څه بدلوي؟ نو الله وی د روژې تپوس مه کوئ، فانه لی، دا تا ما د پاره نیولې ده، او وانا اجزی به، د دې اجر چې زما څومره خوښوي زه به یې هغومره درکوم الله. نو روژه چې ده د دې اجر د الله سره دی چې څومره د الله خوښوي الله به ورکوي. لکه ګورئ د ملک وزیر اعظمي او هغه یو آبادی جوړوي، دی په دې کې مزدوران په کار ولګوي، مزدورانو له پیسې مقرر کړي، ستا به دومره، ستا به دومره، ستا به دومره، خپلو کسانو ته وایي دوی له دا ورکوئ. پیسې معلومې یو کس پکې راشي نو وزیر اعظم ورته وایي ته دا کار کوه. هغه ورته وایي زه به یې کومه خو زما مزدوري به څومره؟ وزیر اعظم ورته وایي د دې مزدوري مقرر ده، دا نوکران به یې ورله ورکوي، خو ته لګیا اوسه او ستا مزدوري به زه درکومه، ته لګیا اوسه. نو دا سړی څومره په شوق لګي، وایي ماله به د دې مزدورۍ اجرت وزیر اعظم راکوي، زه د هغه نوکر یم. نو الله وایي روژه ما د پاره ده، وانا اجزی به، د روژې بدله به زه درکوم. بس په اپله پسې مه ځه. څومره به یي؟ الله وایي بس مه ووایي چې وانا اجزی به، بدله به یې زه درکومه. نو چې الله بدله ورکوي نو الله به یې د خپل شان مطابق ورکوي. نو الله وایي دا ما ته پرېږدئ، دا روژه خاص ما د پاره ده. ځکه ته چې اودس کوې اوبه راوالې خولې ته یې وولې، خوله کې پې کنګال کې او دا اوبه واپس توی کړې، که دا اوبه تا تېرې کړې چاته پته لګي؟ رنګ کې دې تبدیلي راځي؟ نه، خولې ته یې اوبه ویشتي او واپس یې ولي. الله وایي دا ما دپاره، دا دې ما نه یریږي، ځکه د خولې اوبه واپس ولي او ګوټ ترې نه تېروي. دا زما او د بنده په منځ کې یو پټ راز دی، د دې نه بنده بل نه خبرېږي.
دا زما او د دې بنده یو پټ راز شروع دی، نو وانا اجزي به، د دې بدله بم زه درکوم. الله وی دا به زه د خپل شان مطابق درکوم. روجه دا خاص د الله سره یو راز دی. نام د راز شپې ورځې شروع دي. مونږ دې وخت کې د الله سره په راز کې یو، په راز کې. دا یو پټ عمل دی. ټوله ورځ سړی ګرځي وي د الله سره په یو راز کې لګیا یمه، بنده ترې نه خبرېږي. دا خو اوس روجه ده، نو د هر چا روجه وي، خو دا چې د روجې میاشت نی او تا روجه نیولې، په بازار کې ګرځې څوک په نه خبر، یو به رب خبرې یو به ته خبرې. ښه ځکه الله وی روجه ما دپاره ده، وانا اجزي به، او د روجې بدله به زه درکړو. دویمه ترجمه علما دا کوي چې د نورو عملونو بدله به الله د ملایکو په لاس ورکوي او د روجې بدله به رب العالمین په خپله ورکوي. نو چې الله په خپله اجر ورکوي، چې دا به کم اجر وي، الله به د خپل شان مطابق ورکوي. روجه ډېره قیمتي میاشت ده، هسې رانه چرته لاړه نه شي. شیخ الهند رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی، دا د دارالعلوم دیوبند اولنی طالب و. چې دارالعلوم دیوبند مدرسه کوله وشوله، نو د انار د ونې د لاندې یو استاذ کېناست، یو شاګرد کېناست. بیلډینګ نه و ښه، تعلیم و تعمیر نه و ښه. او علما وایي جس مدرسے کا تعلیم تعمیر پر مقدم ہو وہ مدرسہ کامیاب ہوگا. چې د کمې مدرسې تعلیم په تعمیر مقدم یا به کامیابی، لکه دارالعلوم دیوبند تعمیر نه و او تعلیم و، نو د هغې اولني شاګرد نه الله شیخ الهند رحمت الله علیه جوړ کو. نو دا شیخ الهند رحمت الله علیه چې د رمضان المبارک میاشت راغله، نو قاري صاحب ته وی تراویح به کوو. تراویح دې ته وایي ښه. قاري صاحب ورته وایي څنګه تراویح به کوو؟ وی ته حافظ یې که نه؟ وی وی ماسخوتن به ودرېږو، د پیشمني پورې به تراویح کوو که نه، چې څو سپارې دي وویل. حضرت څو شپې؟ وی ټول رمضان به دا معمول چلیږي، ماسخوتن به ودرېږو، په پیشمني به بس کوو. ښه مونږ 3 شپې وکړو، نو بیا لنډ نه کوو، وی ما ختم کړی دی. نو چې شیخ الهند رحمت الله علیه مسلسل یو څو شپې روڼ کړې که نه، ماسخوتن به ودرېدو، پیشمني نه به یې بس کړو، ټوله شپه به شیخ الهند ولاړو، قاري به تلاوت کو. چې دا به کم منظر و چې شیخ الهند به پسې شاته ولاړو او قاري به تلاوت کو. چې یو څو شپې روڼ کړلې، نو د حضرت رنګ بدل شو، وجود کې کمزوري راغله، وجود کمزوری شو. نو د کور زنانه پوه شوې چې شیخ الهند ته وجود خرابېږي. نو زنانه ورته وایي حضرت یو څو شپې پکې لنډې، لکه دا تاره سپارې لږې کمې کمې ووایې، چې لږه موقع د آرام میلو شي، مسلسل د شوکیرو د وجې نه وجود خرابېږي. شیخ الهند رحمت الله علیه ورته څه جواب ورکړي؟ شیخ الهند د کور زنانه ورته وایي نه ده معلومه که دا د شیخ الهند اخیری رمضان چرته پته نه لګي، خو دا زما اخیری روجه د ژوند، او زه یې داسې په خوب کې تیره کړمه، او دا مې چرته د ژوند اخیری رمضان وي، نو پرېږده چې دا ټولې شپې روڼ کړمه، که دا اخیری رمضان وي او بل رمضان مې په لاس را نشي چرته. نو زنانه وایي قاري صاحب ته سوال جواب وکړو، چې کوم قاري به ورله پارې ویلي. وی شیخ الهند زمونږ خبره نه مني، خو ته ورته ووایه چې زه بیمار یم. په دې بانه به لږه شیخ الهند ته دمه میلو شي. نو قاري صاحب شیخ الهند رحمت الله علیه ته وایي حضرت بیمار یم لږ، پارې به کمې ووایو. وی صحیح ده، ځه چې بیمار یې کمې ووایه. نو 2 پارې وویللې په هغې شپه باندې، 2 سپارې. چې سپارې وویللې، نو قاري صاحب سملاستو شیخ الهند رحمت الله علیه راغی او قاري صاحب له چاپي شروع کړه. هغه راپاڅېد، وی حضرت دا څه کوې؟ دا خو بې ادبي ده. وی نه، ته ما له قرآن لولې، زه تا پسې ولاړ یم، ته زما امام یې، ته ما له قرآن لولې او زه تا پسې شاته قرآن اورم، زه به تا له چاپي کوم، ته ما له قرآن لولې او زه تا پسې ولاړ یم، زما حق جوړېږي چې تا له چاپي وکړم. هغه پرې نه ښودو حضرت. وی زه سملاستله به. نو حضرت لاړ، تلاوت یې شروع او معمولات شروع کړو، بیا د پیشمني پورې وی. زه رالم، ما ورته وی چې حضرت زه خو روغ وم، بیمار نه یم،
دا خو د کور زنانو راته سوال جواب کړو. ما وایي زه به تاسو ته بانه وکړم نو تاسو به لږ ارام وکړئ. نو تاسو خو بیا د پیشمني پورې ویښوئ. ای به حضرت دا معمول به جاري ساتو، د پیشمني پورې به درله زه قرآن لولم. ای به بس د سبا نه به معمول بیا برقراري. ماسخوتن به ودرېدو، د پیشمني پورې به د قرآن کریم تلاوت کو. شیخ الهند رحمت الله علیه به ولاړو. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضائل اعمال کتاب چی لیکلی دی. هر چا کرشتے کنه فضائل اعمال کتاب، الله ورله څومره مقبولیت ورکو دی فضائل اعمال کتاب لره. د بعضو ته پکې په یادو یاد شو د دې ډیرو ویلو د وجې نه او د ډیر مقبولیت د وجې نه. نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی وی چې د رمضان المبارک میاشت په شوه او ما به د کور د ښځو سیالۍ ته وکتلو، زه به ډیر خوشحاله شوم. وی چې د رمضان میاشت په شوه نو زموږ د کور زنانو به سیالي شروع کړله، په تلاوت کې به سیالي کوله. وی زه به ډیر خوشحالېدم چې شکر دی زنانه خو قرآن لولي. وی زموږ د کور د زنانو به دا معمولو. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وی چې هر ورځ به زموږ د کور زنانو هر یوې زنانه د کور د کار سره سره د 15 پارو نواله د 20 پارو پورې د قرآن تلاوت کو هر ورځ. وی د کور د زنانو سیالۍ ته به مې کتل. زنانه داسې وې چې 15 چې سړي 10 سپارې د قرآن تلاوت یوې زنانه کړې او ماښام سړي له هغه روټۍ تیارې، ماښام سړي له هغه سالن تیارې او 10 پارې د قرآن کریم تلاوت کړې او په 3 ورځې قرآن ختم کړې او تا له روټۍ تیارې. دی روټۍ کې به کم برکت وي. دا روټۍ به حافظان نه پیدا کوي، دا روټۍ به عالمان نه پیدا کوي چې د قرآن تلاوت 15 او 20 سپارې روزانه د قرآن تلاوت. دا به زموږ د کور زنانه وکړو، قرآن ته لاس کوي. نارینه و زنانه و تکړه شئ. دا زنانه وي قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دې مور ولیږو وی ورشه بچیا حفظ وکړه، استاز له جومات ته ولیږه. کورونو کې به داسې میندې وي. اوس خو د الله رحم وکړي نه، ناظره به ولم نه ورځي او چې ورځي نو ډېر په ګرانه به قرآن ته لاس کړي. په کمرو کې قرآن نه وي، په برنډو کې قرآن نشته. د اوساني د کوټې نه قرآن ووته، قرآن نشته نن په کور کې. ځکه هغې کې دومره تصویران لګېدلي چې قرآن هلته ځای نشته دی نه. زموږ د زنانو په کمرو کې نن د قرآن ځای نشته. څوک یو ځای ته وړي، جدا ځای وله جوړ کړی د کمرې نه دا قرآن بار کوي. الله اکبر، ځان سره کمره کې قرآن کښېنه. د بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور ولېږه وی ورشه حفظ وکړه د استاز نه. نو دی چې راغې استاز ته کېناست، په اوله ورځ راغې. نو الله په قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو چې د داسې مور بچی و. نو اوس مور وی ولي صاحب دعا کوه چې بچی مې غټ عالم شي. زه هم غټ عالم به شي، خو تا چې په غېږ کې کله ورچولی او دله دې پی ورکول نو ستا سر تور و، دی به اوس څنګه غټ عالم کېږي؟ دی د کوم ځای نه زه غټ عالم کړم؟ د اوله مدرسه ستا غېږ و نو تی تربیت نه دی کړی، نو زه یې اوس څنګه لوی عالم کړم؟ تا به ماله سم بچی را لیږلی او ما به سم عالم کړی و. تا به ماله سم را لیږلی او ما به ترېنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جوړ کړی او دا داسې نه و جوړ شوي. نو چې راغی نو استاد ورته وی د اولې سپارې نه به حفظ کو. وی وایه الف لام میم. هغه ورته شروع شو، هغه ټوله سپارې ورته په یاد وورو. استاد وی دته خو اوله پاره یاده ده. وی زه د دویمې نه به شروع وکړو. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم، جو هغې ورته هم په یاد وورو. زه د درېمې نه به شروع وکړو، جو هغه هم په یاد وورول. په اوله ورځ راغلی دی مدرسې ته داخلې له چې څلورمه یې شروع کړه، جو هغه هم په یاد وورول. چې پنځمه یې شروع کړه، جو هغه هم په یاد وورول. شپږمه په یاد یې وورول، اوومه په یاد یې وورول، اتمه ووروله، نهمه په یاد یې ووروله، لسمه په یاد یې ووروله، یولسمه په یاد یې ووروله، دولسمه په یاد یې ووروله، دیارلسمه په یاد یې ووروله، څوارلسمه په یاد یې ووروله،
14 سپاره قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه په یاد خپل استاد ته وروي. استاد ورته وی دا 14 سپاره حفظ دي د چا نه کړی. اوله ورځ د مدرسې ته راغلی دی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته وی دا 14 پاره ما د خپلې مور نه یادې کړي دي. 14 پاره ما د خپلې مور نه یادې کړي. دا استاد ورته وی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته وی ته ورشه ښه ته واپس لاړ شه. وی ولې؟ وی چې د کوم استاد نه د 14 پارې یادې کړي دي که نه دا سول هم د هغه نه یادې کړه. ښه ورشه تا له استاد کور کې مور پوره ده چې 14 تې یادولې نو دا سوله به تیم یادې کړي. نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته وی حضرت دا به میم کړي وو خو زما مور ته صرف 14 پارې یادې دي پاپله ورته یادې نه دي که نه 14 پارې زما مور ته یادې. وی تا ته څنګه یادې کړي دي؟ ته سبق ته کېنولی وي؟ ته به ناست وې کلاس په لګېده؟ وی نه زه چې د پوه شوی یم د مور په غېږ کې نو زه به د مور په غېږ کې وم او مور به مې د قرآن تلاوت کو. نو دا 14 خو ورته یادې وي نو دا به یې شروع کولی بیا به یې لوستې بس چې ګرځېده به جوم به یې لوستې. دا 14 پارې خو هغې ته یادې وي. نو زه به د مور په غېږ کې وم هغې به دا 14 پارې په یاد لوستلې. حضرت دا مې د خپلې مور نه په غېږ کې 14 پارې یادې کړي دي. ښه نن زما د مور سره جنګ دی و مور ستا غېږ مدرسه ده او دا وی غېږ د ځوان دا غېږ نه ده دا مدرسه ده. دې غېږ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه پکې 14 سپارې حفظ کړی دی. دا یې د مور په غېږ کې کړی دی او همدا غېږ مدرسه ده. وی دا مدرسه نه ده زه هم بیزید بوستامي په دې غېږ کې تیار شوی دی. وی دا مدرسه نه ده زه هم امام بخاري په دې غېږ کې پیدا شوی دی. مورې دا ته څه وایې؟ دا مدرسه ده. مور وی دا غېږ ده زما دا جګړه ختمه نه شوه. زه هم دا غېږ نه ده دا مدرسه ده. ته چې بچي له پی ورکوي ته به اودس کوي ته به سر پټی او ته به بچي له پی ورکوي. ښه بیا ما له راولېږه وایي د ده نه امام اعظم ابو حنیفه جوړ کړه. ته بیا ګوره که نه. ښه یو معلم راغی کور مور ته وایي مورې چې تقریر وکړمه که نه ختم یې کړم جوینډوان کلمه وایي بس په مخه خلک مسلمانېږي. وی بچیا دا زما کمال دی. وی دا ستا کمال دی؟ وی او وی څنګه؟ وی بچیا یو چې ته رکوټی وي دا خو اوس ته عالم شوې ته ډېر رکوټی وي ته به زما غېږ کې پروت وي چې کله به تا پی خوړل که نه د پویو ضرورت په راغی نو ما به ډومبې اودس وکړو. ما په ټول ژوند کې بې اودسه تا له پی نه دي درکړي. یو مې دا پال کړی دی. یو چې ته اوس تقریر له وځي که نه د کوره وځي وی مورې تقریر له ځمه نو زه کور په مصله ودرېږم 2 رکعته مونځ وکړم رب ته لاسه ربه بچی مې وتلی دی ربه د بچي په ژبه کې مې اثر پیدا کړي. دا ته تقریر کې او زه کور په مانځه ولاړه یم. ښه بچیه دا زما برکت داسې میندې وې. ښه نو بچي نه به یې بایزید بستامي نه جوړېده د بچي نه به یې قطب الدین بختیار کاکی نه جوړېده. دا هم زنانه دي. خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په 10مه روژه وفات شوې ده. ښه نن 12مه ده پرون نابله ورځ 10مه روژه دا د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات ورځ وه. دا هم زنانه وه که نه. نبی علیه السلام د غار حرا نه یو څو ورځې رانغی نو بیبي خدیجې وی زه چې تپوس یې وکړم. نبی علیه السلام رانغی څه چې تپوس یې وکړم. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها روانه شوه د نبی علیه السلام تپوس لذي چې ورسېدله غار حرا ته. نبی علیه السلام ورته بیبي خدیجې راغلې وي او وی ولې تا تپوس مې کو تاسو رانغلئ 2-3 ورځې ما تپوس کو. وی بیبي خدیجې ستا د راتلو نه لږ مخکې جبریل امین راغی ما ته وی بیبي خدیجه را روانه ده او زه رب العالمین راولېږلم چې بیبي خدیجه راشي نو ته به ورته ووایي چې بیبي خدیجې رب العالمین په تا باندې سلام وایي. او جبریل امین راته ورسره ده ووایي چې د الله حبیبه ته به ورته زما د طرف نه سلام ووایي. ما د الله سلام راوړو او ته به زما سلام بیبي خدیجې ته ووایي چې کله بیبي خدیجه راښکاره شي. دا هم زنانه وه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول اولاد د دې نه شوي سیوا د ابراهیم بچي نه. د ابراهیم بچی نه علاوه نور ټول اولاد دا لوڼه چې وي دا د دې د خېټې مبارکې نه پیدا شي دا د دې الواد کتابونو لیکلي دي.
وی دی چې د نبی علیه السلام سره څومره ژوند ایستلی و بیبي خدیجې په ټول ژوند کې په ټول عمر کې بیبي خدیجې چرته داسې خبره نه ده کړې چې هغه د نبی علیه السلام په طبیعت ښه نه لګېدلي ښه په ټول ژوند کې زنانه دې ته وایي زنانه دې ته وایي. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ذکر کو د دې ذکر به یې ډیر کو د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها خو زنانه یې که نه ته په مخه د دې بوډۍ ذکر کوې مشره وه که نه نبی علیه السلام کونډه اغوستې وه بیبي عایشه خو ځوانه وه که نه ماله به په چا غیرت نه راتو سیوا د بیبي خدیجې نه چې نبی علیه السلام به په مخه یادونه ویل. ما ورته ویل الله حبیبه ته نه وړې د هغې د ذکره په مخه یې ذکر کوې ما ته ویل چې عایشې ته څه خبرې بیبي خدیجه ما بیبي وه که نه چې ټولې مکې مکرمې ټول مکه مکرمه نه ده چې د مکې مکرمې ټولو خلکو زما نه انکار وکړو نو بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو مړې دا ته څه وایې بیبي خدیجې چې زما د رسالت اقرار کو نو ټولې مکې مکرمې زما نه انکار کو هغې وخت کې بیبي خدیجې زما اقرار کړی دی او ما به زه به بیبي خدیجه د مرګه پورې یادوم ځکه دا زما سهاره وه ما دې ته ډډه وهلې وه دا زما تسلي وه دا زما اسره وه بیبي خدیجه نبی علیه السلام به د مرګه پورې بیا نو چې په ژوند کې ورته داسې خبره نه وه کړې چې د نبی علیه السلام په طبیعت چپه لګېدلې نو ځکه خو اسمان نه جبریل امین راځي د الله سلام راوړي او نبی علیه السلام د جبریل امین سلام وایي دا زنانه نه وه بیبي خدیجه ډېره قیمتي زنانه وه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي موږ تر یوې زنانه غږ وکړو چې غږ یې وکړو هغه بیخي د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان وي نبی علیه السلام چې هغه ګورې جو په ژړا شو و ډېر یې وژړل ما ورته د الله حبیبه ولې ژاړې وایي چې ژاړم په دې چې د اواز مې واورېدو نو بیبي بیخي د بیبي خدیجې په شان مې ګنې چېرته بیبي خدیجه مې په وره راننوتله ځکه مې ډېر وژړل د مرګه پورې به بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها یادوله زنانو د بیبي خدیجې تاریخ راوالی د بیبي فاطمې تاریخ راوالی د دې زنانو تاریخونه وګورئ بایزید بستامي رحمت الله علیه مور سره خبرې کی وی علم لزمه نو اوس مور د بچي ته وایي ملیشا پاره مټو سعودي ته به ځې پلانکې لاړ دومره یې وګټلې ته به دومره ګټې چې د پوهې کېږي نو د پرمټو او د ملیشا د دوبۍ د سعودي خبرې کوي بایزید بستامي د مور سره لګیا دی چې دواړه یوازې کېږي پلار یې مړ دی نو کور کې مور ده نو ورته وایي بچیا علم له دې لیږمه وی صحیح ده که نه بچی ایګري کو که دا مور دی بچی ته بار لګي بچی ته دې پلانکي مولي صاحب ته وګورته داسې علم به وکړې مړه ته دې پلانکي نو چې دا ملیشاواله دوبیوال ورته ښیی دې بنګلې ته وګورتو نو دا مولان ورته ولې دې عالم ته وګورتو یو کس بچی راو زما ته دی وایي چې زه به حفظ کوم ما هغې ماشوم ته وایي ستا ښه وخت څنګه پیدا شو رکوټې ماشوم هغې پلار یې راته ویې زه کراچۍ ته مخکې تللی وم دې کال کې تللی وم یو پروګرام نه کراچۍ وی په ایرپورټ کې ستا هغې استقبال ولیدو ما ته وایي چې بابا ما مدرسې ته داخله وه چې داسې علم وکړمه که نه وایي چې دا وګوره اوس نو زه هم ته ورته علما ولې نه ښیې ته ورته اکابر ولې نه ښیې نو ته ورته دیرې او بنګلې او پیسې او ګاډي موټرې زوتی مورې نو بایزید سره د مور خبره وشوله د علم داسې ښکلی پاک دور وی زی علم له وی او وی بچیا یوه خبره به مې یاده ساتي چې علم وکړې نو هله به کور ته راځې ښه مخکې به نه راځې په دې دوران کې مرګ راغی بس آخرت کې به ګورو ښه بچیا مخکې به نه راځي داسې مور شته چې بچي ته ووایي زه ورته هم خیر دی مورې دا دور ډېر دې خوا دی نو داسې خو ورته وایه که نه وایي لاړ شه حفظ له خو چې یوه سپاره حفظ وکړي نو ما به بیا وینې را به شي ملاقات چې دویمه ختمه کې بیا به راشي چې درېیمه ختمه کې بچیا چې یوه درجه علم وکړي بیا به یو بل وینو کال پس راشه دا خو ورته ووایه که نه بایزید ایګري شو وی مورې زما رب رضا کوم مور ورته زه بچیا رب رضا بایزید ګرځېدو علم یې کو 12 کاله علم وکړو
12 کاله پس بایزید کور ته را روان شو. بارک وسلم. آمین.